السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې. د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. پښتانه په ظلم کې دومره حد درجې ته رسیدلي دي چې چنګیز خان او خلاکو خان یې هم شاته پرېښودل. حامله ښځه یعنې په خېټه یې بچي و، هغه ښځه یې د بجلۍ په کرنټ باندې ډېره په بد حال باندې قتل کړله. ولې یې قتل کړله او دومره شدید ظلم یې ورڅه ولې وکړو؟ راځئ عزتمندو، دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. عزتمندو، الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دی. هر سړی، هر انسان د خپل وسه پورې ظالم دی. عزتمندو، دا واقعه ثوابۍ پر مولی کې رامخته شوې ده. دا ښځه واده شوې وه او کور کې په څه خبره باندې لانجه راغلې وه. د دوی چې کوم د پلار د سیډه کوم خاندان و، دغې خلکو په دې خبره باندې دا قتل کړله چې ته ولې کور کې جنګونه کې او فساد خورې. عزتمندو، دا کور دی، کور کې هر رنګه حالات راځي، خو دومره ظلم او ستم نه و پکار چې بجلۍ کرنټ باندې مړه کړله. بیا یې اسپتال ته وړې وه. اسپتال کې ډاکټرانو د بچي ژوندي رستلو ډیر کوشش وکړو، خو بچي یې ژوندي راونوتو، هغه هم وفات شو. ډیره زیاته د غم او د افسوس خبره ده. پولیس والا راغلی دي او ټول خاندان یې ورله گرفتار کړی دی. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دوی لا سخت نه سخت سزا ورکړي چې آینده دپاره بل هیڅوک داسې ظلم او ستم ونه کړي. کو نن دوی پرېښودل شول، سبا به نور راپاسي، نور به راپاسي، دا لانجې او ګونجې به کوي. نو خو خبره دا ده چې نور انسانان ته دې نه عبرت او سبق واخلي. الله تعالی دې مونږ کې د صبر ماده پیدا کړي او الله تعالی دې د ښځې مغفرت نصیب کړي. آمین.